ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون عزیزانو کتاسو تیادی ما د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د اسمان نه د نزول باس او بیا په اسمانونو کې داغه ژوندې پاتې کېدل بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا رستو داغه راتلل دا ټول بیان بالتفصیل ستاسو په مخ کې بیان کړي آخری خبره داوا چې عیسی علیہ الصلوۃ والسلام په قرب قیامت کې د اسمان نه راکوزیږي او داغه د کوزیدو نه بعد به بیا امام مهدی پیدا کی بیا به دجال پیدا کی نه بعد بچ دے بیا په دې ځمکه باندې قیامت برپا کی د سرا سرا د دجال یا قیامت باس نوڑان دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا آخر زمانے یو بیان ارشاد فرمائے لے صحابہ تے ہوئے او بلکہ دا خبر پہ حجۃ الوداع کے دا عرفات دا غونډه د پاسا صحابه وتوي چې هغه وخت کې به تاسو څه کوئ چې مسلمان حکمران طبقه به د خپل لاسه د دین جرړې پرې کوي مسلمان حکومتونه دا سے اسباب به جوړی چاغه سره به د اسلام بیخکندی کی نبا پخپل دیندار وی او نبا نور خلق ته د دین تلقین کوي پخپل بم بی دیني او نور خلق د پاره بم اسباب د بی دیني جوړی عزیزانو اسباب د بيدینه زمونږ د ملک ډېرې بدقسمتۍ دي خو یو لویه بدقسمتي دا هم ده چې د اس خبرې گہرایۍ ته هر سړی نه رسي اسباب د بيدینه دا معنا لکه هغه ورځې حکومت اعلان کړو چې 2 ارب روپۍ به پاکستان کی 2 سٹوڈیو ٹی وی سٹیشنونه نور جوړیږي ځکه چې دا موجوده کم دي نو دا کم دي
نو 2 ارب روپے به په نورې لګي. دا هغه اسباب د بېدینۍ دي چې حکمران طبقه به قوم له جوړوي او د قوم بیړه به پې تباه کړي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې هغه خلق به نه په خپله دیندار وي او نه به د نورو د دینداره کولو کوشش کوي، بلکې په خپله به هم بېدینۍ او د نورو خلقو د بېدینۍ اسباب به جوړي. زما عزیزانو که تاسو وګورئ زمونږ د ملک کې اجیر رسختولو لا د گورنر یا د صدر تلل دا په اسلام کې کم مقام لري یا دا کم کتاب کې لیکلي چې دا جیانو جاز روانیږي نو صدر صاحب دی ورشي او خدای پامانی دی ورته وي، او یا د گورنر ورشي او خدای پامانی دی ورته وي کراچۍ کې، دا کم ځای لیکلي. یا جاز راغی او دا غیر ریسیو کولو د پاره دی صدر صاحب لاړ شي چې په خیر رالی د حج نه رالی، بھئی دا د حج نه راغی یا د حج ته لاړو ځان د پاره لاړو ځان د پاره راغو. حکمران د ملک دومره اوزګار دی چې اوس چرته اجیر را رواني نه دی، بس تړي مشي ته ور روان. تاسو خیال راغی دا نور څه نه دي، دا صرف مونږ خلقو ته سترګو کې خاورې اچولو د پاره چې وګورئ اجیانو له ستړي مشي وکړي. یا لکه تاسو خلق اجي راځي ټیشن ته ورشي یا ایرپورټ ته ورشي یا راکوزنی چې ورسره په غویمو شي، ته دې خوا راکاږه او زه دې خوا راکاږه او ته خوا راکاږه او زه دې خوا راکاږه. پرون یو جلوس په مخ راغی د اجیانو، ما خیال دی چې یو 10 لارۍ وې، خو چې چېرته د نیم پاکستان ماشومان یې ورخېجولو چې هله اجي را روان. دا اوس څه سړیتوب دی؟ دا څه انسانیت دی؟ ها کو څه چل دی اجي راغی، خو راغی که نه راغی هلته کېنوه جومات ته لاړ شه 2 رکعته نفل وکړه د خدای شکر ادا که. حجي دی او ګلونه دي او ګنټي دي او د روپو امیلونه دي چې یو غوبل جوړ. ته ما ته وایه چې داسې قوم ته به خدای پاک خاوره څنګه چې کوم قوم اړو څه ضمیر نه لري، څه انسانیت پکې نشته، څه سړیتوب پکې نشته. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د خدای کعبې ته تلل هغې ته خدای پامانی ویل ډېر ضروري دي، او که د خدای د کعبې کلام چې په کوم کعبه کې نازل دی هغه په ملک کې قانون کول ډېر ضروري دي. دا اوس تاسو ووایئ پوه نه شوئ اډو. کعبې ته تلل ډېر ضروري دي او که نه د کعبې والا قانون په ملک راوستل دا ډېر ضروري دي. کعبې ته خو به کوثر نیازي هم تلو، د مذهبي امور وزیر هم و، نو هغه هم بزرګ شو. کعبې ته خو دنیا کعبې کې خو ابو جهل هم اوسېدو، عبدالله ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین دو هم د کعبې نه طوافونه کړي، ابو لهب دو هم د کعبې نه طوافونه کړي، ابو جهل یو لاسانی ظالم او لاسانی پلیت تیر شوی دی، هغه هم د کعبې نه طوافونه. کعبې طواف کمال نه دی، کمال د کعبې د مالک قانون په ملک رایج کول دا کمال. نن زمونږ د ملک قانون همغسې د پیرنګي دی. تاسو خیال راغی نو عرض مې دا و عزیزانو چې د هر شي ګهرایي ته خیال کوه.
داغه مقصود ته خیال کوا، داغه غرض ته خیال کوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې آخر وخت کې به د فتنو دا حالي چې خلق به خدای پریدي، دا الله نوم چې دې خلقو ته علي اډو څه محسوس کوي بنا الله تصور کې به ناراضي چې الله اوم یو ذات ته په دې کائنات کې، دا به تصور کې ناراضي. یوازې د خدای نوم، دام د قرآن خبره، اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب. یو د الله نوم چې ورته واخلي نو د دوی اړونه خراب شي، اړو څه احساس ورته ونشي د الله د نوم. یاره بیګا خو خدای مهرباني وا، ډېر ښه باران خدای وکړو، او جی یاره بیګا خو هغه پلانی پیر چې اسمان ته وکته باران را وورېدو، واه سبحان الله. وایي داسې خلک زما عزیزانو لږ سوچ وکړئ. دا جماعت کې ناست خلق واورئ، د الله نه لوی مهربان په مونږ بل څوک شته؟ د پلار مهرباني او د خدای یو برابر ده؟ د مور مهرباني او د خدای یو برابر ده؟ د ښځې او د خدای یو برابر ده؟ د زوی او د خدای یو برابر ده؟ که د خدای په ټولو اوچته ده؟ بیا د الله نه سیوا مونږ سره هر وخت موجود د خدای نه سیوا بل څوک شته؟ پیر را سره حاضر وي، پیغمبر را سره حاضر وي، ولی او بزرگ را سره حاضر وي؟ نه. که حاضر وي نو صرف او صرف د خدای ذات بل څوک خو نه کنه. نو چې الله هغه ذات دی چې د هر چا نه په ما زیات مهربانم دی، د هر چا نه زیات طاقتور او قوتناکم دی، او د هر چا نه ما ته زیات نږدېم دی. حاجی او د هغه ذات په مخ کې چې کوم شی د هغه ذات نه د غوښتو دی او هغه شی بیا زه د الله د یو ادنا بنده نه وغواړم، نو ما د خدای بې عزتي ونه کړه؟ دا چا ویلي دي چې هغه هر وخت مونږ سره نږدې دی؟ دا قرآن ویلي. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. اے پیغمبرہ زما بندگان چې زما متعلق تا نه سوالو کی، فإني قریب، زه هغوی ته ډېر نږدې یم. دا خدای په خپله ویلي دي، زه ډېر نږدې. کار مې څه دی؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اجیب دار چا خبر تا غوږ نیسم، اورم، صلاحیت د قبول وی فوراً قبول کم. نو چار کله زستا هر دعا اورم قبلو میں نو فلیستجیبوا لی، تم زما دا احکام و اجابتو کا، ولیؤمنوا بی، او پا ما ایمان راوڑا، خواهیگی چه تاسو پس عملاش.
دا قرآن وی څومره نږدې دی غس فاصله کې دعاو کې دریو کې مخامخ دراته ولاړ دی څومره فاصله کې قرآن د هغه وهم ازاله وکړه چې نحنو اقرب الیه من حبل الورید نحنو اقرب الیه من حبل الورید اے پیغمبره دوی ته ووایه چې زه د دې مری د شارګ نه هم درته زیات نږدې د شارګ نه هم درته زیات نږدې اوس دا پته به چاته لګي دې دپاره اهل دل خلق پکار یو بادشاہ وزیر ته وی چې په دې مې پوهې کا چې د یو پیر رتبه ډېره اوچته ده او که د یو طالب سپاره پترخ کی مدرسې ته رواني د در هغه ورته چې جي د دې طالب رتبه اوچته ده وی دا څه وی هغه له خلق ورځي سجدې ورته لګوي لاسونه یې صفوي ورته ناستي وزیر خو ډېر پوه نه زمونږ د ملک وزیرانو غوندې نه و پوه وزیر زمونږ هم پوه دي دی چې پوهېږي مونږ به نه یو خبره رانه بیا پاتې کېږي ملک نن د اور په لپیټ کې دی ریڈ کراس والا او هنګامي حالاتو اعلان وکړو په ملک کې دی ویشتي شوي کسان نه سنبالیږي په هسپتالونو کې دو قدمه کې در سره اور بل دی اور دو قدمه کې در سره اور بل دی دې طرف تم او دې طرف تم لاس پلاس نن روس سره او لاس پلاس نن انډیا سره په دې سرحد مو ګوره او په دې سرحد مو ګوره پکار دا دی چې ستا د ملک دا خلق په اور ولاړي چې خدایا سبا کوو سبا کیږي قوم تیار کوي دیتا چې الله دې نه کي هغه سات کراله اسې نه چې ملا نه کوي بلکې ګولی به په سینه کې خورئ نن صاحبه میټینګونه دي بسکټي دي کیکونه دي پیسټیانې دي خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خدای دې په خړ سیلاب یوړی که خطاب کر رہے ہیں خطاب کر رہے ہیں خطاب خو یې واورئ لږ په ټپو کښېنئ چې دا دی وایي څه په خبره هم پوهېږي که دا څه وایي خطاب کر رہے ہیں اور خطاب کر رہے ہیں خطاب یې څه رونو ویړی به هم ټیک شي او سرکونه به هم ټیک شي او چوارې به درته دغه که دا د وزیرانو خطاب ملک د اور په لپیټ کې دی پردی میندې بوریږي لګیا دی پردی ښځې کونډېږي لګیا دی په ملک کې اور بل دی او ته لګیا ګرځې خطاب کر رہے ہیں او خطاب کر رہے ورسره دا زمونږ تالی سټ چې ملګري دي دوی ورته نینی چینی کېږي او دا هغه قوم دی او هغه ملک عزیزانو کابلیان خو بیا هم خو خدای دې نور همت ورکي یو عظیم طاقت یې رئیسار کړی دی ځان یې پې کباب یې کو که نه خدای دې دا امتحان په تاسو نه راولي په تاسو په دې جومات کې یو پټاخه یو ورځ دا چل در سره کو څوک پویومه چې زه تقریر کوم او ښه جوش کې راشم ته یو پټاخه په دې جومات کې خلاصه که تاسو دا خپلې منډې وګورئ بیا
خدای راستی که په دې دیوالونو تاسو ټوپونه او نوال په دې مخ نیتو او چې آواز وشي چاله بم خلاص تاسو به د ځان تماشا دا امتحان دی خدای په مونږ نه راولي دا د کابل هغه د غرونو مسلمانان دي چې نن نظام کباب کو پار سرک چیزې د دوی قبرونه دي پار سرک چیزې د دوی قبرونه دي اوس یو سړی علاج ته راغلی و دا لاسونه یې داسې کونډي وو چې په دې دیوالونو داسې راختلی ویل 12 کسه هم د کور ته چې بم راغی زه یو پکې پاتې شو ټول کور مې تباه شو نو زما عزیزانو دا زمونږ ملک مونږ سره د حکومتونو دې خبرو فکر نشته د ملک فکر خدای دې نه کړي هغه سات چې دا اوردلې راغی مونږ به څه کوو نو عزیزانو خطاب کر رہے ہیں قوم تیار کئی دیتا ورته هغه د بدر دغه ښځې وصیت وکړي چې زامن جنگ لاستول یو د 11 کالو یو د 14 کالو ورته بچو دی خوا راشئ د بدر جنگ له خو ځئ د پیغمبر په ناموس به ځان قربانوئ او که تاسو غشه په ملا کې وخوړو نو ما د تیشو د تاسو ته نه دي در بخلي غشه به خورئ او په سینه کې به خورئ قوم تیارول دې ته پکار دي نن مونږه نګیر چاپیر اور دی ځکه چې تمام د کفر سلطنتونه دا اور دی مونږ دپاره امریکا مونږ له اور دی د امریکې ایمان تاسو کتلی اگر چې تاسو ورته ماما وایئ د دې ماما ایمان دې کتلی او په بنګال کې هغه 7 نمبر بیړه به لا رارسي بنګال لامړو کټم شو بیړي غرقم شوه 1 لاکھ فوج سلنډرم شو او د امریکې بیړه لا نه ور رسېدلې دغسې که په مونږ لوبې شروع شوې او تاسو امریکا ولیده او مړم نو راشئ په قبر مې متیاز یو تاسو قمقل یئ دغه غنم منم به درته رالیږي خیر به در اچئ او ته به یې خورې او تالی به یې څټې او مدې به یې وې نور څه نشته امریکا تا دپاره روس سره جنګ کوي دومره بې وقوف دی چین تا دپاره روس سره جنګ کوي څه چې په خپل سر بدي څه چې وي نو زما عزیزانو فکر دا وکئ چې کېږي به څه نن په قهر عظیم ټول ملک اخته دی په عذاب گرفتار دی که زیارتونو ته ورشي ښځې دي چې ښځې دي پناه په خدای که د پیرانو ځای ته ورشي صاحب ښځې دي چې ښځې دي چې پناه په خدای قادرو ته ورشي صاحب ښځې دي چې الله اکبر قبرونو ته ورشي بازار ته ورشي 39 کال د پاکستانو یو کم 40 کاله د پاکستانو ښځو سودا ختم نه شوه هره ورځ دوی وځي سودا اخلي په یو کم 40 کاله کې زمونږ د ښځو سودا ختم نه شوه خدای خبر چې دا څه سودا ده د دوی څه سودا ده روزانه سړی به بړوالا په کټ کې پروتي دا به بیا وتي دا ستا د ملک حال که ملک ښځې چې دومره لرې لاړې شي هغه ښځې به ته واپس راولې څنګه تاسو څه خیال دی دا په اسمبلی کې چې دا شریعت گروپ جوړ دی او شریعت چې دی تیز دا بل ټکی تیز کر رہے ہیں تیز کر رہے دا ہیں ټکی دی په دې اخبار کې ګورئ لږ لټوئ بلا پاربونو پکې لیکلي ہیں او ہیں او ہیں خطاب کر رہے ہیں تیز کر رہے ہیں کام ہو رہے ہیں ویچنا نو خزی تباش
اوس زمونږ په دې ملک کې یو بله پراپیګنډه شروع باس مې درته په دې کولو چې ولی او بزرګ هغې سره نزدېکت یا ورتلل په شریعت کې کم مقام لري ولی او بزرگ فرض دی واجب دی کم مقام لري بیا ولی او بزرگ به ته پیژنې څنګه بیا هغه کار چې کوم د خدای نه د غوښتو دی او هغه کار ته د ولی او د بزرگ نه وغواړې تا خدای سره ظلم ونه روزگار میں نشتا یا اللہ تا مسبب الاسباب ویلے بشی خدا تا بدال روزگار میں نشتا یا اللہ تا مسبب الاسباب دغسی یو جاہل راغ ہے مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ وی جی تعویز راتا ہوگا ستاویز وی دکان میں نے چلی او بھائی زه تعویذونه نه پوهېږم خدای ته ووایه چې دکان دی روان وی ناسې راته څه ولیکل هغه چې ډېرې تنګ کو ورته ولیکل چې یا الله تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں جانتا نہیں لیکن کیا کروں یہ تیرا بندہ مانتا نہیں نو ولی او بزرگ عزیزان سچ کړي ځان لے کړي زهد و تقوا کړي ځان لے کړي د خلاصي اسباب جوړ کړي ځان لے کړي زما دې په خدای قسمی په خدای چې د الله پکړ تا ونیسي ولی خو ډېر معمولی شی دی ډېر معمولی د پیغمبر فرمان دی خپل لور ته ویلیو چې بچیا عمل ټیک کوا که په قیامت کې ته خدای ونیوې نو زه به دې نشم خلاصولی دې نفس دپاره مونږ څه نه دي کړي پیغمبر لور ته وایي اوس تاسو په ایمان ووایئ چې د خدای د ټولې خدایي ملائکه او پیغمبران او اولیاء او بزرگان او نیکان ټوله خدایي په یو تله کې واچي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په بله تله کې واچي درون به څوکي د الله نه سوا په ټول کائنات کې نه ملک نه انبیاء نه اولیاء د رسول الله مقام ته نه رسي که رسي رسول الله خپل لور خاتون جنت بی بی فاطمه ته وایي سلینی ما شئت دنیا کې د کڅکاري ما ته وایي چې ویکم خو عمل ټیک کوا بچیا کته په قیامت کې قرآن راونیوې نو زه به دې خلاصولی نشم قرآن خو به هم نیول کوي په قیامت کې قرآن به ځان له ګرفتاریانې کوي اے بچیا کته په قیامت کې قرآن ونیوې نو زه به دې خلاصولی نشم ستا په دې ملک او یو ملک پاکستان دی بل چرته نه صرف تمام عرب ممالکو کې زه ګرځېدلی څومره بدعات او شرکیات چې په پاکستان کې دي په ټوله دنیا کې په بل چرته نشته دا روټي خلاصو ورته دا جوړ کړي دایم جوړ کړي دی خو وګورئ